بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. د دې سورت نوم دی سوره رحمان. دا نوم ورته کېښودی شو د دې اول آیات د دې سورت هغه الرحمن دی. نو دا رحمان لفظ راواخیستی شو او بطوري نوم کېښودی شو دې سورت ته. د هغې وجه اصل کې دا ده چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم با د رحمان ذکر وکړو نو مشرکانو به ویل چې دی موږ ته د یو خدای خبره کوي او په خپله باندې کله الله وایي او کله رحمان وایي. نو قرآن نازل شو چې دا خو الله یو ذات واحده دی او موصوف دی په صفاتو عدیده او بې شماره باندې. نو رحمانی هم نوم دی او الله هم نوم دی بلکې ټول یو کم سل نومونه دي کم چې په حدیث ترمذي کې راغلي دي. دا جواب ملاو شو چې ایم ما تدعو فله الاسماء الحسنى. ته دا خپله نګرانۍ کوله هغه نه راځي به ذکار پسې وایي چې دا نوم دې دپاره کېښودی شو. بل طرف ته به مشرکانو دا قسم خبرې کولې چې ما نعرف الرحمن الا رحمان الیمامه. موږ رحمان د سره پیژنو نه. یو رحمان پیژنو په یمامه کې یو سړی دی او د هغې په نظر کې ډېر لوی سړی او اخر کار یې د پیغمبرۍ دعوه وکړه او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په دور خلافت کې یو عظیم جهاد هغه سره وکړی شو او هغه ووجلی شو اگر چې تقریبا 1200 مجاهدین اسلام صحابه کرام پای کې شهیدان شو. لوی عظیم معرکه وشو خو الله رب العزت پکې مردار کو او دغه بنو حنفیه دا بالکل هلته چې کوم دی دغه شو ذلیله کړی شو او الله رب العزت د هغې نه دا دنیا اوزګاره کړه. نو هغه د مشرکانو ویلې چې لا نعرف الرحمن الا رحمن الیمامه. موږ یو رحمان پیژنو چې د یمامې دی او دا تا خو پکې بل رحمان شروع کړو. نو دې وجې نه د دې صورت نوم رحمان کېښودی شو چې د کفارو پر سترګو کې رازغي دقسې ووهلی شو. الرحمن سوره رحمان شو او مدني دی. نو د هجرت رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وروستو نازل شوی او اهداف او موضوعات هغه مشترکه اهداف او موضوعات ادا کوي چې د کومو تعلق د عقیدې سره دی چې هغه توحید د الله رب العزت دی، صداقت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی، صداقت القرآن دی او ډېر لوی مضمون چې دلته ادا کیږي نو هغه د الله د نعمتونو بې شماره نعمتونو ذکر دی په انسان باندې. بې شماره نعمتونه د الله تعالی پرې کې ذکر شوي دي او علما د تفسیر دا لیکي چې هر نعمت ذکر شوی نو هغې سره وروستو دا کلمه دوباره شوې ده چې فبأي آلاء ربکما تکذبان. د دې وجې نه په یو 13 ځله دا یوه کلمه په دې صورت کې بار بار ویلې شوې ده چې فبأي آلاء ربکما تکذبان. او د هغې وجه دا ده چې هر ځل دا ویلې کېږي نو یو نوی نعمت یا یو نوی دلیل په توحید الله قایموي نو دا ورسره ادا کوي.
دې وجې نه دا ګویه کې تکرار نه دی او د قرآن په صورتونو کې دیتا عروس القرآن وایي د قرآن د صورتونو ناوې دا سورې رحمان دی حدیث کې راځي نو دا ډېر عظیم صورت دی ما د یو کال پر کالام کې ټوله دورې تفسیر وکړو دې ځای نه موږ یو پلین کوچ طالبان ځان سره بوتلو او هلته بیا خو هلته خو شمار نه وتې خبره وه او بل کال بیا زه لږ وروسته لاړم نو بیا ما دا منتخبات نو ما سورې نور هلته وویو او تقریبا 9 سبقونو کې مغه ویلی او دې سره سورې حجرات هم ویو او هغه هلته بوډاګانو ډېر زیات نو د هغې په دغه باندې سورې رحمان ویل موږ ته ووایه نو سورې رحمان مې ورته وویل نو دا مدنی صورت دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله دا صورت صحابه کرامو ته اورو نو ورته وفرمایل چې ملګرو ستاسو نه خو پیریان نو ما ته ډېر ښه جواب راکولو چې زه به کله په یو نعمت د الله باندې تیر شوم هغوی ته به مې وویو نو هغوی به چغې کړې چې ای زمونږ ربه مونږ ستا د هېڅ نعمت تکذیب نه کوو فلک الحمدو ستا دپاره حمد و ثنا ده هغوی خو به ما له دونه بهتر جواب راکوو او تاسو خاموش ناست یئ صحابه کرامو ته وایي بهرحال د نعمتونو یو بهیر او د دلایلو د توحید یو بهیر په دې صورت کې روان دی بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د الله باندې الرحمن چې بی اندازې مهربان دی الرحیم زیات مهربان دی الرحمن الله الرحمن الله بے اندازی مہربان ذات دے بے اندازی مہربان ذات دے نو اللہ مبتدا کا اور رحمانی خبر کا اللہ رحمان دے تو ایسا رحمان نہ پیجنم اللہ الرحمن اللہ رحمان دے کنتی سنگا نہ پیجن مشرکا لا نعرف الرحمن الا رحمان الیمامہ اللہ الرحمن اللہ بی اندازې مهربان ذات دی او د امام رازی لیکلی دي چې د رحمان په معنا کې د محافظ معنا هم ده پوهېږئ په دې باندې د رحمان په دې معنا کې د محافظ معنا هم ده او بیا په هغې یو واقع هغه پیش کړې ده حدیث نه دی تفسیري خبره ده چې یو ډېر لوی عالم بزرګ وای داسې د سمندر غاړې ته راغی او کشتۍ کې کینی پورې غاړه ځي د یو سیند په غاړه باندې وای دلته یو مار را روان دی لړم را روان دی او د دې سیند یې غاړې ته راځي دی وایي زه د هغې په تماشه شوم په دې کې یو چینده ښه را روانه ده هغه رالله د دې اوبو یې غاړې له او دا سر یې ښکته که او دې لړم پې وایي ورو دانګل لاس پر یې سر یې کېناست او زه ګورم مونږ را کشتۍ هم روانه دا هم روانه ده دا نظاره ده چې زه پورې غاړه لاړم هلته دې اوس دغه یې ده بس دا لاړه سر یې ښکته که هغه ته یې ودانګله غاړه زه په کشتۍ کې پورې وتم په چینده باندې پورې وتم اوس دا لړم روان دی نو ما ویل چې دې کې د الله سر راز دی او حکمت دی یا لړم چېرته روان دی هغه بس چې ګورم یو ځوان هلک نوجوان هلک په لار کې اوده پروت دی زه هم روان یم او دا لړم روان دی او دوی له یو مار را روان دی دې دغه له دې ځوان له او دا لړم د هغې نه مخکې لاړه او د هغه سره په جګړه باندې شو او ده پې خپله نوکه موکه وهل هغه پې خپله جوړ دواړه لړم او مار دواړه مړ شو او هلک بچ شو دا د دې رحمان په دې معنا کې وایي د محافظ معنا هم پرته ده
نو الله رحمان دی بے اندازې مهربان دی او محافظ د خپل مخلوق دی. علم القرآن دی الله تعالی تعلیم د قرآن ورکړی دی. علم القرآن تعلیم د قرآن ورکړی دی. دا تعلیم د قرآن دومره ضروری دی او دا تعلیم د وحی دومره ضروری دی چې دا الله د انسان په پیدایش مخکې کو. دا تعلیم د قرآن الله انسان ته ورکړی دی او په انسانانو کې مؤمنانو ته ورکړی دی او د دې اول تعلیم جناب رسول الله ته ورکړی دی. خدا دومره اهم دی چې د انسان په تخلیق باندې الله تعالی دا مقدم کړ. پته ولګی دا چې د زندګۍ مقصد دین زده کول دی او د زندګۍ مقصد او راز هغه الله پیژندل دي او د الله پیژندل کما حقه پیژندل دا سوا د آسمانی وحی نه کیږي. د دې وجې نه خدا آسمانی وحی یو آیات باندې ځان پوهه کول په صحیح حدیث کې راغلی دي د 100 رکعاتو نفلو نه زیات ثواب لري. تاسو علماء ته نو ګور دا نوافل ډیر نه کوي. دغه نفل په ځای باندې د آیات باندې سوچ کوي او فکر پې کوي او ځان پې پوهه کوي. هغه ته را پته چې ما ته 100 رکعاتو نفل ثواب په دې باندې ملاویږي. علم القرآن تعلیم د قرآن ورکړی دی. خلق الانسان پیدا کړی دی الله انسان لره او تعلیم چاله ورکړی دی د انسان. انسان روسو پیدا رب بیان شو او تعلیم ته مخکې کو او علمه البیان الله تعلیم ورکړی دی انسان ته د خبرو کولو. دلته د بیان نه مراد اظهار د ما فی الضمیر دی. اظهار د ما فی الضمیر بیان او منطق هم په معنا د خبرو دی. نو الله تعالی ورته د نطق توفیق ورکړی دی چې ته به د ما فی الضمیر نه اظهار به څنګه کوي. ستا پړه کې چې کوم علوم دي کوم احساسات او جذبات دي د هغې نه به ته تعبیر په څه سره کوي. ته به هغې تعبیر څنګه کوي. نو د هغې تعبیر خود به خود الله انسان ته ښودلی دی. الشمس والقمر بحسبان نو لوی نعمت عظما د الله په انسانیت باندې قرآن عظیم الشان دی. او دویم نعمت چې الله تعالی انسان د صفحه حس نه د صفحه نیس نه حس ته راوویسته. دا بل نعمت دی. او نمبر 3 علمه البیان د خپل ما په ضمیر د اظهار طریقه ورته ښودلې ده چې ته به ما په ضمیر نه څنګه دوه نعمتونه شو او الشمس والقمر بحسبان دا نور دوه نعمتونه دي. الشمس کره شمس والقمر و کره قمر یجریان بحسبان دا چلیږي په خپل محور کې دا چلیږي په خپل پلک کې یجریان روان دي دواړه بحسبان په یو خاص حساب کتاب باندې. چې هغه حساب کتاب او تخمینه ولا الله لګولې ده چې ته به پر خپل محور کې ځې د نور ته وایي د قمر هغې ته به ناوړې او قمر ته وایي ته به نور دې ته ناوړې او نه به تاسو دې کې سستی کوئ چې سپیډ کم کې او ته خپل منازل پر دومره ټیم کې توی نه کې. په کال کې نور خپل دغه منازل په 360 دن کې 360 ورځو کې دا مکمل کوي او سپومۍ په 2930 ورځو کې دا مکمل کوي. د دې نور مثال د ټرک دی او د دې سپومۍ مثال د تیز رفتار موټر دی. پوه شوی لکه په دې که نه؟ نو ځکه وایي الشمس والقمر بحسبان نور او سپومۍ چې دي روان دي دا دواړه بحسبان په یو حساب معلوم سره د جانب د الله نه.
والشمس والنجم والشجر يسجدان والشمس والنجم آغا ونی چې آغا بے پنڈی والائی او والشجر او عام ونی چې آغا په پنڈی ولاړی وی یسجدان سجده کوي د الله دپاره. دا یوه ترجمه ده. بعض صحابه کرام تابعین او تبع تابعین هغوی د نجم ترجمه کوي دغه دا وړې ونې هغه ونه چې پر ځمکه باندې راکېږي او هغه لرګی نه کوي. لکه اوس ګورئ نی دا د ګلابو دا ونې دي دا وړې وړې ونې. د دې نه علاوه دا کوم په خدای کې چې تاسو په چمنونو کې واړه واړه بوټي او د ګلونو کرئ د هغې لرګی نه وي د هغې پنډۍ نه وي چې په هغې باندې دا لاړه شي اوچته وخیږي. او دا ونې ته وګوره د دې څنګه ده د دې څنګه ده دې توت ته وګوره دا څنګه ده. نو د شجر نه مراد هغه ونې دي چې هغه په خپله تنه باندې ولاړي او د نجم نه مراد هغه ونې دي چې په ونې دي شجرات دي چې پرې ځمکه باندې خواري دي او د ځمکې نه لږ غوندې اوچتېږي او هغه خپله تنه نه لري داسې لکه ګلونه مولونه او دا د ډول او ډال چې کوم دی دا بوټي. او بعض علما او دغه دا محدثین صحابه او تابعین او دې له ترجیم ورکړی شوې ده چې د نجم نه مراد ستوري دی. څه ته مراد دی لکه ستوري دواړه معناګانې ځان سیات ساتئ. والنجم ستوري چې دی والشجر او ونې یسجدان سجده کوي د الله دپاره. د هر شي سجده د هغه د حالت مطابق ده. وړه ونه څنګه سجده کوي او دا غټه ونه څنګه سجده کوي. د وړې ونې د سجدې معنا دا ده چې الله تعالی دا څنګه پیدا کوي څنګه ګلونه وله ورکوي څنګه پاڼې وله ورکوي دا د دې نه اباو انکار نه کوي. والنجم د ستوري سجده سره چې په کومو منازلو کې الله مقرر کړی دی او حکم ورته کړی دی چې ستوري یې چلیږه نو ستوری همغسې چلیږي ذره بر پای کې کمی نه کوي. دا د هغه سجده ده. دارنګې غټې ونې دا ونې هم الله ته سجده کوي. معنا دا ده چې الله دې نه څنګه کار علي د سورو کار ترېنه اخلي د میوو د دانو کار ترېنه اخلي. دا ونه په هغه طریقه باندې کوي څنګه چې ته الله مطالبه کوي. دا د سجدې معنا ده. والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء رفعها او پورته کړی دی الله اسمان پورته کړی دی دې لره. والسماء منصوب دی علی شریطة التفسیر نو معنا دا ده ورفع السماء پورته کړی دی اسمان لره یعنی رفعها چونکې رفعها رسو ذکر دی نو مخکې رفعه حذف کو او دا د هغې دپاره تفسیر شو او دا منصوب علی شریطة التفسیر شو. پر هدایت النحو کې به له راشي په نحو مر کې ومونږ طالبان ته پخوا ویو. نو اسمان الله تعالی اوچت کړی دی او اسمان الله تعالی اوچت ساز کړی دی. ووضع المیزان او ایښې ده الله تعالی تلې لره تلې مقرر کړې ده کنډۍ مقرر کړې ده او تلې پیدا کړې ده. ووضع المیزان او ایښې دی الله تول لره کنډې لره. الله تطغوا فی المیزان زیاتې مه کوئ په تول کې. په تول کې به زیاتې نه کې. تول کې د زیاتي دوه معناګانې دي چې بل ته تلې نو سپک ورکوي او چې د بل نه تلې نو درانه اخلي. دا طغیان دی په کنډه او په دای کې. او دا دغه یوه کنډه نه ده چې تا ته دکاندار تله راولې داسې اوچته کي. دا څومره کنډې چې دي که دا د ټرکونو د تللو لپاره ولې دلته ځای په دې لارې باندې سازي شوي دي دا ټولې دې لاندې راځي. دا ته چې د سینجۍ او دغه د تیلو د پمپ دغه هم کنډه ده
د دې قرآن نه هیڅ شی بار نه دی، دغه هم میزان دی. دی باندې هم تا ته لږي تا ته ما دونه سینجي واچوله، تا ته ما دونه تیل واچول. الله تطغوا فی المیزان، میزان کې به زیاتې نه کوئ، کمې به نه کوئ. واقیموا الوزن بالقسط، الله فرمایي دا د طغیان تشریح ده. واقیموا الوزن، ودروئ او سیده کوي تول لره بالقسط، په انصاف سره. قسط معنا ده انصاف، او د قسط پوره تفصیل دا موږ د بخاري په ختم کې هلته کوو چې وزنو بالقسطاس المستقیم. امام بخاري آخري باب کې دا حدیث آیات نقل کړی دی، نو په قسط باندې هلته به پوره تفصیل کوو موږ. ولا تخسروا الميزان، او مه کموئ تاسو تلې لره، په تله کې به وهل نه کوئ. زمونږ شیخ عنایت الرحمن رحمت الله علیه راته یو ځلې خبره کوله، ویلې په دې ځای کې دغه خرانه چې وه په دې ځای کې وه، په دې اتیانو کې وه. نو زه به کله هلته تلم، نو وایي زما یو اشنا و په دې شیرګړ کې د غلې کار به یې کو. نو زه چې لاړم نو هغه صاحب یو ساعت ناست وم، هغه رامنې چای مسکله وایي زه ناست وم، هغه چای راغوښتې وه. یو سړي من غنم راوړو، نو په ورځ کې من غنم داسې په 20 نه واله 10 پورې به من و. نو هغه هلکه غنم دي په سوی علم په دې علم ایسته هغه نه واخېسته، هغه سړی لاړ. دکه دی بل سړی راغی، زما خو غنم په کار دي. هغه ویل بداري اوس مې اخېستي وو، دا ویسه پاکې باندې یې ورکړه. وایي ما ورته چې هلکه ملګريه ته خو ډېر ښه سړی نه، زما په مخ کې دې په 200 روپو واخېسته او زما په مخ کې دې په 200 روپو باندې خرڅ کړه. نو هسې دا درته وایم چې دا تا په دې کې ګټه وکړه که تاوان؟ ویل چې دې کې خو ما ډېر لوی ګټه وکړه. ویل څنګه؟ ویل د هغه نه مې من په 9 دړۍ واخېسته او دله مې 9 دړۍ چې کوم دی نو په من باندې ورکړه. نو 2 دړۍ مې پکې وګټله، یوه دړۍ مې د هغه نه وګټله یو دی. وایي ما ورته ویل چې ته در بچیه ته خو زبردستې ګټې کوې ګورې. ولا تطغوا فی المیزان واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. پوهېږئ که نه؟ چې تاسو دا قرآن والی که نه، دا عین دی، عین دا مقناطیس دی. بیا دې بازار ته وځه او ورشه دې دکاندارانو سره کښېنه او بیا دې خلکو سره کښېنه او دوی په دې مجلسونو کې کښېنه او دوی دا ګپ شپ واوره، تا ته به پته ولګي چې دا خلک په کومه لار باندې روان دي. خو چې موږ قرآن په خپله نه ویلې، موږ دا خلکو دا نقصان نه شو معلومولی، بلکې بل نقصاناتو کې ورسره موږ او تاسو شامل یو باقاعده. والارض وضعها للانام، او ځمکه چې ده ایښې ده موږ دې له دپاره د خلکو. نو دا والارض منصوب دی په هغه معنا باندې چې اوس مې ویلي چې والارض معنا دا ده ووضع الارض وضعها، ایښې ده الله ځمکې له، ایښې ده دې له د خلکو دپاره. نو څه دپاره؟ انام نه مراد دغه دی مخلوق دی. د انام نه مراد انسان دی، او د انام نه مراد ما یدب علی الارض، چې په دې ځمکه باندې څه شی هم تولیږي، څه شی هم تولیږي. دا څه دی؟ دې ته ویل کېږي انام. نو ځمکه موږ ایښې ده د خلکو دپاره چې په دې به بره اوسیږي، او چې مري نو په دې کې به دننه ښخیږي. الله قرآن کې بل ځای کې وایي والارض کفاتا احیاء و امواتا، ځمکه مې پیدا کړې ده پوره چې دا انسانان او اشیا به په دې باندې اوسیږي، چې کله ژوندي وي او چې کله مړه شي نو د هغې لپاره هم کافي ده. داسې چېرته مړی چاندېلی چې ځای د ښخولی نشته. فیها فاکهة، په دې ځمکه کې میوې دي، قسمه قسم میوې. او والنخل ذات الاکمام، او په دې ځمکه کې کجورې دي خاوندانې د خوشو او د وږو. د فاکهه ذکر کړه او دا نخل د هغې نه ځان لکه. د هغې وجه اصل کې دا ده چې دا هغه تعمیم د تخصیص بعد تعمیم دی. دې کې د کجورې هغه فوایدو ته نه ختمېدونکو فایدو ته اشاره ده چې دا کجوره په حدیث کې راځي چې داسې یو ونه ده چې د هغې مثال چې کومه دی د مؤمن مثال د یو ونې دی، داسې ونه چې د هغې فایدې نه خلاصېږي. نو هغه هلته کجوره ده، بخاري کې به تاسو له راشي به په سبق کې دا خبره. نو والنخل ذات الاکمام، اکمام جمع د کوم ده؟
کوم اوس منګي لستوڼي ته وایو دې کې مې دا لاس پټ دی که نه او د کجوري هغه وږی چې راوځي داسې اوږي داسې نو بیا داسې چې وشلېږي نو د هغې نه هغه جمار ترې نه راوځي او هغې کې بیا دانې سازیږي او هغه دانې چې کومه دی نو بیا خلک خوري او په مختلفو طریقو باندې د انسان سره دی مشابهات دی والحب ذو العصف والریحان او دارنګې پیدا کړي دي الله دانو لره د حب نه مراد هره دانه چې هغه د انسان د خوراک غذا وي او ذو العصف معنا دا ده خاوندانی د بوسو عصب اصل کې ویلې کېږي ورق الزعر دغه د زرع الاحضر هغه پاڼې د شین فصل چې کله اوچ شي نو څه شی شو بوس نه شو د دې وجې نه بوس ترجمه ده بل ځای کې به قرآن کې راشي و ابا هم بوسو ته وایي او عصب هم هغه پاڼو ته وایي دواړو معنا ده چلکا او د مال خوراک دا دې دپاره ذکر کوي چې الله ستا د خوراک انتظام هم کړی دی او لم یبوجا ستا د سارو د خوراک انتظام هم کړی دی تال هم درکوي او ستا مال هم ورکوي ستا هم خالق او رازق دی او ستا د مال هم خالق او رازق دی نو بچو له به دې نه ورکوي چې ته خانداني منصوبه بندۍ باندې عمل کې دا د خلکو عمل دی خانداني منصوبه بندي چې د هغې عقیده د الله په رازقیت باندې نشته دا خلک د ځان علاج وکړي والریحان او پیدا کړي دي الله خوشبویه بوټو لره ریحان اصل کې خوشبویه بوټي او من جمله دا خوشبویه بوټو نه دا کشمالی هم دی دا موږ او تاسو چې ورته وایو نو دې وجې نه خلک ترجمه د کشمالی هم کوي خو کشمالی د دې یو فرد دی او مراد ترې نه هر خوشبویه بوټی دی که کشمالی دی او که هغه دغه را چې کوم دی شبو ده او که هغه بل ګلاب دی او که هغه بل بوټی دی چې ښایسته ښایسته دغه کوي فبأي آلاء ربکما تکذبان پس په کوم یو د نعمتونو د پروردګار ستاسو دواړو ای پیریانو او انسانانو تکذبان تاسو نسبت د درو کوئ هغې ته یعنې شکریه نه ادا کوئ نو اعلی جمع د الیون په معنا د نعمت باندې دی الیون خلق الانسان دې ځای پورې الله د نعمتونو بیان وکړو د دې ځای نه الله تعالی دلایل په توحید باندې قایموي او د خپلو نعمتونو ذکر د هغې پرې ضمن کې کوي خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار پیدا کړی دی الله انسان لرا من صلصال د هغې خټې ټنګېدونکې نه کالفخار په شان د کودړي باندې الله تعالی د انسانیت ابتدا ذکر کړله چې الله انسان اول پیدا کړی دی من صلصال دغه ټنګېدونکي څیز نه داسې ټنګېدونکی کالفخار چې په شان د ټیکري باندې دی دا قرآن کې مختلف الفاظ راغلي دي کله وایي موږ انسان پیدا کړی دی من الطین کله قرآن وایي موږ انسان پیدا کړی دی من حمأ مسنون د هغه بدبویې تورې خټې نه او کله قرآن مجید بل لفظ وایي او کله قرآن من صلصال وایي دا څلور لفظونه قرآن کې استعمال دي هیڅ تدافع او نالګي په دې کې نشته قرآن بعضې د بعضو تکذیب چېرته نه کوي که موږ او ستاسو ذهن کې راځي دا به زموږ کمی د دې وجې نه الله رب العزت د ځمکې د مخ نه خاوره راټوله کړه د یو فرشتې په ذریعه نو من تراب نشو بیا نعمان نوم یو کنده ده د عرفات خواته ده نعمان په هغه کنده کې خاوره واچوله او 40 کاله تفسیري روایت دي په هغې باران ورېده نو خاورم وه
خټه تې ساده شوه خټه او تورم شوه او بدبویم شوه او من طین لازب چې په قرآن کې راغلی دی هغه خټه چې په لاسونو پورې نښلي خمبیرم شوه 40 کاله چې باران وریږي نو توروالی هم راغی پکې نو حمع شو او بدبوی هم شوه او په لاسو پورې نښتلم او د هغې نه الله د انسان جثه سازه کړه او بیا اوچه شوله نو بیا چې دا چل کې ټنګ ټنګ کوي کالفخار هېڅ تضاد نشته خبره برابر ده وخلق دا شو دا ابتدا د انسانیت ابتدا د پیریانو وخلق الجان من مارج من نار او پیدا کړی دی منګه پلار د پیریانو جان هم پیدا کړی دی ابو الجان پیدا کړی منګه ابل جان پلار د پیریانو من مارج من نار دغه اور بي لوګینا دغه اور نه چې لوګی نه لري فبأي آلاء ربكما تكذبان فکم یو د نعمتونو پروردګار ستاسو د دواړو تاسو نسبت دروغ کوئ مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء ربكما تكذبان روان کړي دي الله دو دریابونو لرا مرج البحرین روان کړي دي الله دو دریابونو لرا یلتقیان یو بل سره ملاویږي یو بل سره ملاو دي بینهما برزخ د دواړو په منځ کې یو پرده د قدرت الهي ده لا یبغیان د هغې نه تجاوز نه کوي نه دا خوږي اوبه دې ترخو ته ورځي او نه دا ترخي اوبه دې خوږو ته ورځي او د الله قدرت یو پرده پرې منځ کې لګېدلې ده حافظ ابن کثیر او بېشمار مفسرین دې دا ترجمه کوي یو هغه سمندر دی او یو دا زمونږ دغه سیندونه دي چې تاسو اینئ چې زمونږ پرې چارسرای کې راکوشي وي دي یو د دیر او د سوات شریک سیند دا زمونږ مونډې سره راکوشوی دی هلته ورته مونږ خیالی وایو او بل د چترال او د دریای پیچ د علاقې نه چې کوم سیند یو ځای شوی دی د چغانسرۍ په مقام باندې او دا را روان دی کامې ته راغلی دی او د کابل چې کوم سیند دی خوړ دی راغلی ورسره ملګری شوی دی او پر غرونو کې دلته زمونږ پاکستان ته راوتی دی هلته پرې مونږ ډیم هم ساز کړی دی ورسک ډیم دا تېنه مراد دی بل طرف ته کوستانونو سر نه کم اباسین را شور شوی دی دا په اټک کې ټول یو ځای شوي دي دا سیندونه ترې مراد دي یعنې داسې په هر ملک کې زه کوم زه خپل خبره کوم چې ما ته کوم معلوم دي داسې هر سیند دا خوږ دی او د هغې په مقابله کې تریخ دغه هم شته سمندر هم شته خدا معنا د دې په مقابله کې نور مفسرین وایي او دا خبره د الله قدرت سره ډېره مناسب ده چې دا پر یو سمندر کې دننه خوږي اوبه هم دي او ترخي اوبه هم دي مولانا شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه لیکلي دي و چې د سریلنکا نه به طالب العلمان چې کله هندوستان ته راتلل او دیوبند ته به راتلل نو هغوی به موږ ته را خبره کوله چې دا لانچ را رواني نو موږ ته مانډګۍ ووایي چې دې ځای نه ځان له اوبه راوالی دا اوبه تکې سپینې دي او د دې سره په خوا کې چې کومې اوبه روان یا تکې تورې دي خړې اوبه دي دې خړو نه چې راوالي دا مالګه او سپین نه چې راوالي دا خوږې دي هېڅ تګی نشته بلکې مولانا شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه لیکلي چې مشرقي پاکستان چې د اغیارو د بېدینو چې یو لوی اسلامي حکومت یې 2 ټوکړې کو چې دلته د شریعت نظام را نشي د هغې په لمسه باندې موږ نه چې جدا شو او بنګلادیش ورته خلک اوس وایي مولانا شبیر وایي په دې کې ما په خپله موږ په خپله لیدلي دي د سمندر چې کومې نالې راغلي دي په دې ناله کې د اوبه 2 قسمه روان دي سپینې او خړې او دا سپینې خوږې دي او دا خړې ترخې دي او یو دغسې روانې دي داسې یو ځای د ورته ګورې ته وایې نیمه ځای دی په دې منځ کې د الله د قدرت او دا د الله د قدرت سره ډېره مناسبه ده چې الله هغه ذات دی چې اوبه یو لطیف جسم دی او دا یو بل سره ګډېدلو د دوی بس مزاج الله ساز کړی چې دا به یو بل سره یو ځای کېږي
او دا نه یو ځای کېږي. ولې؟ د الله د قدرت ته ورته لګي. فبأي آلاء ربكما تكذبان یخرج منهم اللؤلؤ والمرجان. روباسي الله د دې دواړو نه، د مجموعي د دې دواړو نه، اللؤلؤ ملغلرې، والمرجان او وړې ملغلرې، والمرجان او غټې ملغلرې. فبأي آلاء ربكما تكذبان. په کوم یو د نعمتونو د پروردګار ستاسو د دواړو تکذبان، تاسو دواړه نسبت د دروغ کوئ، ناشکري کوئ. لؤلؤ ترجمه مفسرین صحابه او تابعین کوي چې وړې ملغلرې، او د مرجان نه مراد غټې ملغلرې. او بعضې مفسرین علما هغوی وایي چې نه، لؤلؤې نه مراد مطلقې ملغلره ده، دا د باران د څاڅکي نه سازیږي او دی هغه صدف چې هغه پرې پسرلي کې داسې د خولې وازه کړي او د اوبو پرې سر دسي، او چې پای کې څاڅکی پرېوته دا خوله رابنده کړي او سمندر کې بیا پرته وي، هغې نه الله ملغلره سازوي. او چې په کومه صدف کې یوه سازه شي نو هغې ته فریده وایي، یکتا، هغه ډېره مزېداره یا ډېره قیمتي. او دارنګې مرجان مراد ته نه هغه سرې مرۍ دي. پخوا به سرې مرۍ وي او زنانو به ځان له هارونه سازول غاړې ته بیا اچولې، نو سرې مرۍ ته مراد دي. دا ترجمه هم پکې شوې ده. فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. وله الجوار د دې الله دپاره جهازونه او کشتۍ او لانچونه دي، المنشآتو چې پورته کړی شوي دي، لوړ لوړ دي، فی البحر په سمندر کې، کالاعلام په شان د غرونو باندې. نو جواری جمع د جاریتون ده، او جاریه په معنا د کشتۍ باندې راځي ځکه روانې. او منشعات دا معنا دا ده چې لوړې لوړې پیدا کړی شوي دي، لوړې لوړې پیدا کړی شوي دي، لوړې لوړې سازي شوي دي، او دا په سمندر کې دننه دي. او څنګه؟ کل اعلام په شان د لوی لوی غرونو. اعلام د علم جمع ده، جبل ته وایي، غټ غر ته وایي، لوی لوی غرونه دي. فبأي آلاء ربكما. زه یو ځل کراچۍ ته لاړم، هلته زما خورۍ نه دي. د دې مدرسې لپاره موږ یو در نه دی پرېښی او نه م یو ځای پرېښی دی، په هر ځای ګرځېدلي. دا تاسو کوم آبادۍ نه مې کراچۍ ملګرو سازه کړې ده، دا ګډه وډه غوندې چې نو دا هغې زه بوتلم نو بیا ویل چې سمندر ته لاړو، نو ویل مینه وړه ورته وایي یو ځای دی په دا کې دننه چې هلته لاړ شو. مونږ هلته به هم لاړ شو. نو مازدیګر هلته لاړو، چې ماستون دغه ډډې نه بیا موږ را واپس کېدو، نو د کراچۍ طرف ته لوی لوی آبادۍ او بنګلې ما ته ښکارېدې. نو ما ورته یې خورئ، نو موږ چې تلو خو دا بنګلې خو نه وي که دې کراچۍ طرف ته. ما ته ویل دا خو لانچونه دي، څلور چته او پنځه چته، او دا بلپونه پکې لګېدلي. ما ته دا رایاد شي چې وایي الله چې وایي وله الجوار المنشآت فی البحر کالاعلام، د غرونو په شان رښتیا اوچتې اوچتې داسې ښکارېدې. دې مشاهده موږ کړې ده. فبأي آلاء ربكما تكذبان وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. دعا وکړئ الله موږ د قرآن په اسرارو، لطایفو، ترجمو، باریکو باندې پوهه کړي. دې سره سره موږ په دې د کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي. دې قرآن نظام الله په تمام جهان خاص کر پاکستان کې راولي. رب د دې دپاره چې څوک کار کوي په اخلاص کوي او په هر رنګ یې کوي، الله کامیابي کړي. څوک چې دې لار کې رکاوټ سازیږي او په هر رنګ او په هر شکل چې سازیږي، الله هدایت ورته وکړي. که د هدایت قابل نه وي، دا مخ د ځمکې ته خالي کړي. الله زموږ ټولو په حالت باندې رحم وکړي. خدای زموږ څونه مردگان دي، زنانه، نارینه، مشران، کشران، خدای هغه ټول وبخي د مسلمانانو. او خدای څونه د مسلمانانو بیماران دي ټول ته شفا کامله عاجله ورکړي. خدای زموږ را جامعه تعلیم الاسلام مندني آباده کړي. دینه د قرآن او سنت چینی روانه کړي. دینه مجاهدین فی سبیل الله پیدا کړي. خدای دې استادانو له توفیق ورکړي چې د خپلو شاګردانو صحیح رهنمایي وکړي، صحیح سبقونه ورته ووایي، د مینې او د محبت سبقونه ورته ووایي. او رب طالبانو کې توجه پیدا کړي علم طرف ته، او د علم اهمیت د دوی په ذهنونو کې کینې. او خدای پاکه صحیح علم، خدای با برکت علم، د قرآن او سنت علم او د دین حقا علم الله تعالی ولا ورکي، او محققین و مدققین عالمان ته نساس کی. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه.